میاشت یوې نیمې نه دا سالار چې کوم دا ناظم دی او د ده ورور امجد او یو سپرلی دا درې کسان دي په نمبر ما پسې راځي کله 50 लाख روپۍ غواړي کله 1 کروڑ روپۍ غواړي او کله راته دمکیانې راکوي دا خو دا یو 3 میاشتې شو چې دی سراسر زما ورور پسې پېښور ته ځي زما اوښې پسې جمګو بابا کلي ته ځي کله ما لاره کې ودرې دا خو راپسې بله ورځ راغی فارم ته راغی وایي چې بهی اوس خو دنه کروڑ غواړم خو وروسته به 3 کروڑ نه رادا کېږم دې خلکو تا په جړا باندې تا له اوږد در کړی تا جړل او تا له اوږد در کړ او ته ناظم کړې اوس لګیا یې زمونږ نبتي غواړي چې یو سړی په علاقه کې وخت تېروي دا د عزت وخت تېر کړي د دې نه بهتره خبره نشته دی د پیسو کې عزت نشته دی د یو سړي کور جوړولو کې روغولو کې په دې کې عزت دی دوی رالل فیاض امجد سپرلی غفارو ورسره تقریبا کم از کم 25 کسان سره د با مسلح رالل ډزې شروع کړې اول فیاض شروع کړې ډزې او ناظم زه پې قسم خورم قرآن خورم موږ ګوای ما دا ولاړو اول ناظم ډزې شروع کړې موږ باندې ښه رسا ډزې وکړې خدای بچ کړو موږ هغه بېله خبره ده بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم جانزیب دی زه د شیرپاو تالاشه اوسېدونکی یم ما یو کال یو نیم مخکې دلته یو ډیری فارم اسټبلش کړی دی د دې علاقې ډېر خلک لګیا دي ما سره هغه خپل کفالت کوي او خپل روزي ګټي دا د یو نن داسې وشول چې دلته مونږ پټې په لیز باندې اخیستی چې فارم دپاره زه جوار وکړم هغې راغله داسې 150 کسانو سره مسلح رالل او زه او زما د اوښې ګلستان دلته پرې پټي کې یو مونږ باندې ډزې وکړلې اوښ ورته خدای شته چې وویلې که دومره نرې نو مونږ اوله مونږ ځکه چې مونږ کمزوري یو تا دپاره زمونږ ډي سي صاحب ته زمونږ ډي پي او صاحب ته د دې علاقې چې کوم ډي سي پي صاحب بشیر خان یوسفزی او امتیاز خان دې ټولو ته زما ریکویسټ دی چې د دې تحقیقات وکړي او د دې سړي مخه ونیسي ادروایز دلته نمبر په نمبر باندې ډېر خلک دې نه پس به ډېر خلک تاسو ته راشي او تاسو به وایي چې موږ سره همدا چل کړی دی واحد زه یم چې په محاذ باندې ولاړ یم او زه به انشاءالله په هر ځای کې دا خبره کومه اوس زه تانې ته روان یم خپل رپورټ کوم رپورټ دې والي سره کومه چې دغه موږ اجتیم شو 2.5 سوه ډزې په موږ باندې وکړې نو که دا حال وي نو موږ دا کاروبار به هم پرېږدو بس ځکه چې دوی خو موږ نه پرېږدي نو موږ د درسۍ دپاره او د دې قوم ته د ښودو دپاره چې آینده دپاره داسې بیا څوک داسې قدم وانهلي زه تاسو ته ریکویسټ کوم چې د دې سړي دا فیاض دا امجد او دا سپرلی د دې مخه ونیسي د قانون په ګرفت کې راولي او موږ د دې جنجال نه خلاص کړي سبا له به مې ولي زما تاسو ته دا ریکویسټ دی بس موږ ورته د هغه ځای نه هم ویلې چې هلکه موږ درځو خبره کوو څه چل دی بیا هغه همدغه ویل چې هماغه زړه خبره ده هماغه زړه خبره ده نو موږ هم د دې نه خدای پاک فلحال بچ کړو خو لکه را روان زموږ خدای دې خیر وکړي چې دا داسې سرپنج دی نه پرې د قانون ګرفت کېږي نه پکې چې دی نو د علاقې د اس ایچ او پاس ساتي علاقې اس ایچ او ورغې د زنې نه یې ونیو نو هغه ته یې ګوته وړقوله زه د دغې هم غندنه کوم او دا ریکویسټ کوم متعلقه دی د دې ځای واکمنو ته چې زمونږ مرسته وکړي او دا قوم د دې جنجال نه خلاص کړي بیا د دې نه خبر شوی چې ګورې موږ دلته د فارم دپاره جوار کړو نو دلته راغی دا عمل را سره وکړو دا ګلستان زما ملګری دغه نظام زمونږ ملګری دا افتخار زمونږ ملګری هغې 40 کسان راغلي وو 40 کسان با مسلح راغلي وو او د دې ځای ایسای د دې خبرې ګواه دی بله خبره دا ده چې دا کومه تنازع ده دا د ټولې علاقې ته معلومه ده چې په دې مثلا دا ښه روغ پټې روغ ځای و روغ هرڅه په دې کې د هېچا ساوه دعوه نشته دی که یو سړی دا وایي چې مخکې به دې یو قصه تېره شوې وه هغې کې دا ټوله علاقه شامله وه دا د یو فرد خبره نه وه هر سړي پکې خپله قرباني کړې ده په دې کې مثلا کسان هم مړه شوي او 100 جوړ هم پکې بیا شوي خو په روغه ونه د هر څه پاتې شوي یا 15 کاله یا 2 کاله یا 10 کاله چا څونه شوي مانا تاریخ یې دی نو اوس پورې په دې پټو کې هېڅ خبره نه وه بدوي اخیستی دی یا یې اخیستی دی یا اجاره دی نو اوس خبره دا ده چې خو اوس الله مالک دی دوی مالکان دي اوس که یو سړی ځینې زیاتی کوي نو بد ځکه کوي چې لږه ښه خبره نه ده حکومت وخت دا یو کار وکړي چې د دې د مقابل انکوایري شفاف وکړي چې حقیقت څه دی ما نوم د ګلستان د جنګو بابا د کلي ما د پلار مې عبدالعزیز نوم دی دا مې اوښې دي او دا پټې منګه ډیران د فارم نه راوړه یو پیرم پکې اچولی دی
او بله پیره را روانه وه. پولیس موقع باندې دلته ولاړو، عوام اورېدلي، پولیس اورېدلي، ولس اورېدلي. بیا یې ټریکټر راوستو، په زور طلبۍ په پټي کې هم ټریکټر وګرځاو، امجد او سالار او پیاز. ټیک شو، ټریکټر یې هم راوستو، پټی یې مړولی، تاسو لیدلی شئ، دا مخامخ دی، دا پټی د دوی دی نو، پټی د نقوتل یو سړی دی ملیزی، او اوس مسمر دی، اوس دوی ژوندی دی. پټی د هغه دی، ما دې اوښتې په لیز اخیستی دی. موږ دلته پره دوی فارم جوړ کړی د غواګانو، د هغې لپاره د ګیا لپاره موږ پرې اوس جوار کرل. دی راغلی په زور طلبۍ پردي پټي بندوي، نه اوس انتقال شته د سره، نه اوس څه د بل څه سټامپ شته، نه څه بل څه شته، پیسې غواړي. اوس یې ترې مخکې ترې 50 لک غوښتې، اوس یې ترې 2 کروړه غواړي. تاڼهدار 2 کسانو راغلل، ما یې تسلیم وکړه چې پولیس نور را روان دي، ایس ایچ او صاحب دی، موبایل هم را روان دي، پولیس ته په دې کې څه دغه نه و، او ما سره کوآپریشن کړی دی. مخکې سټیپ چې زموږ دا دی چې دې علاقه کې ټول الحمدلله زما خپلوان دي. خدای ګواه دی چې همدغه ځای ته د ډي سي دفتر ته، د ډي پي او دفتر ته، دغې مخې ته به ناست یو، تر هغې پورې به ناست یو چې دې ګنډ نه موږ بېغمه شو. شاباس.